بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. سورة آل عمران سپارہ نمبر 3 د سپاری رکوع نمبر 11 او د سورۃ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21-22. په دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د نجران نه د راغلی د عیسیانو وفد ته تنبیه او زورنا او د عذاب وعید اوروي. د نجران د علاقې نه چې کوم عیسیان راغلیو هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبرینا انکار کولو، د حضور پاک نبوت یې نه تسلیمولو او په پیغمبر علیه السلام باندې چې کوم وحی او قرآن نازلېدو د هغې نه هم انکار کولو. نو د عیسیانو د پیغمبر علیه السلام او د قرآن پاک نه انکار کول داسې وو لکه د عیسی علیه السلام د کتاب د انجیل نه انکار کول، ځکه چې د عیسی علیه السلام کتاب انجیل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشارتونه ذکر شوي او عیسی علیه السلام د خپل قوم نه او د خپل امت نه د دې خبرې وعده اخیستې وه چې آخره زمانه کې به آخر الزمان نبی راځي، نو که تاسو موجود وي او ستاسو پړوان دي دغه پیغمبر تشریف راوړلو نو تاسو به په دغه پیغمبرم ایمان راوړئ او دغه پیغمبر باندې چې کوم کتاب به نازلیږي په هغې باندې به هم ایمان راوړئ. او دې عیسیانو د عیسی علیه السلام سره دا وعده کړې وه چې مونږ به د آخر الزمان د آخر زمانې په پیغمبر باندې ایمان راوړو، لیکن چې کله پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دعوا او اعلان وکړلو نو دغه عیسیانو دغه خپل وعدې نه انحراف وکړو، مخ یې واړولو او د حضور پاک د نبوت نه انکار وکړو. او دغسې یهودیان چې په مدینه کې او د مدینې نه چار چاپیره او د هغې نه علاوه چې د دنیا په کم ګوټ کې موجود وو د موسی علیه السلام نوم اخیستونکي وو چې مونږه د موسی علیه السلام راوړی کتاب تورات منو او زمون په موسی علیه السلام ایمان دی، لیکن د موسی علیه السلام په تورات نومي کتاب کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشارتونه ذکر شوي وو. نو یهودیان هم د حضور پاک نه انکار کولو او د قرآن نه او عیسیان هم کولو او دا دواړه بني اسرائیلو سیبه دا د بني اسرائیلو نه دي. بني اسرائیل هغه خلق دي چې دوی کې الله جل شانه په زرګونو تعداد کې پیغمبران پیدا کړي او را لېږلي دي او دا بني اسرائیل دومره بدبخت قومونه بدبخت خلقو چې دوی د خپل زمانې پیغمبران نه منل، د هغوی اتباع به نه کوله، د هغوی پیغمبري به نه منله او د هغه پیغمبرانو شریعتونو نه به انکار کولو او صرف په انکار به بس نه کولو بلکې دغه بني اسرائیل چې د دوی په کم کلی او په کم علاقه کې به پیغمبرو نو دغه ټولو کلیواله او ټول علاقې والا خلک به راجمع شو او په شریکه به دغه پیغمبر په کور ورغلل او هغه پیغمبر به ونیوو او او به وجلو شهید به کړلو. دوی کې پیغمبران په دومره ډیر تعداد کې راغلي دي چې په کم کلی کې او کم علاقه کې به خلک آبادو نو په هر کلی کې به الله یو پیغمبر پیدا کړی او دوی ته به را لېږلی. په هر علاقه کې په یو ملک کې نه، په ملک کې دننه بیا صوبې دي او په صوبو کې بیا ضلعې دي او په ضلعو کې بیا کلی دي.
نو هر کلی کې به الله یو پیغمبر دوی ته رالیږلی و لکه څنګه چې په دې زمانه کې په هر کلی کې تا ته یو عالم په نظر راځي چې هغه د مسلمانانو په عبادت خانه مسجد کې موجود وي او د ټول علاقې د خلکو دینی رهنمایي کوي خلکو ته دین ورخی دقسې بني اسرائیلو ته به په هر کلی کې یو عالم یو پیغمبر موجود و د بني اسرائیلو په هر علاقه کې هر کلی کې به یو پیغمبر الله پیدا کړی او را لېږلی به نو په یو علاقه کې یو وطن کې 43 کلو کې 43 پیغمبران موجود نو دا بني اسرائیل بدبخته د دې تمامو علاقو دا خلک راجمع شو او دغه پیغمبرانو د وجلو پلان او اراده وکړله نو په یو ورځ باندې 43 پیغمبران دی بني اسرائیلو په یو ورځ شهیدان کړل دغه پیغمبرانو صحابه نیکان بزرگان خلکو نو چې کله دوی دا پیغمبران شهیدان کړل نو دغه نیکان خلک راجمع شو او دغه پیغمبرانو تدفین او جنازې یې وکړلې او د هغې نه پس دغه بزرگان دې کلو کې خواره شول او دغه کلي او د علاقې خلکو ته وویل چې ای بدنصیبه خلکو دا تاسو څه وکړل د الله د عذاب نه میره نه راځي د الله عذاب خو لرې نه دی د الله پکړ خو ډېر نږدې دی چې تاسو د الله تعالی دا دومره شریفان نیکان او پاکی هستیانی تاسو په یو ورځ باندې 43 پیغمبران شهیدان کړل نو بجای د دې چې دغه خلکو او دغه علاقې او دغه کلو خلکو د دینه عبرت اخیستې وي نصیحت یې حاصل کړی وي نو هغه خلک را لګې شول او دغه اولیاء الله دغه بزرگان او نیکان خلک چې دوی ته خپېمانتیا اوروله او دوی یې شرمنده کول غوښتل دغه خپلې ګناه احساس یې په دوی کې پیدا کول غوښتل نو دوی کې د ګناه احساس را پیدا نه شو چې مونږ دومره لوی جرم کړی دی بلکې را لګې شول او دغه بزرگان او نیکان خلق په یو ورځ باندې 170 اولیاء کرام بزرگان هغه یې ورپسې شهیدان کړل چې ښه تاسو لا لګیا یې مونږ ته وعظونه او نصیحتونه کوئ او مونږ ته وایي چې هغه هم غلط کار کړی دی او دا هم کړی او دا نو هغه 170 بزرگان دی ورپسې نورم شهیدان کړل نو په دې آیاتونو کې الله جل شانه دغه بدبخته بني اسرائیلو د یهودو او د نصاراو ذکر کوي او د نجران نه راغلي عیسیانو ته په دې کې وعید اوروي چې ګوره تاسو د الله د آیاتونو نه انکار کوئ د دې پیغمبر نه انکار کوئ او په خپله زمانه کې بني اسرائیلو تاسو دا جرمونه کړي دي نو که تاسو ایمان نه راوړئ او د الله د آیاتونو نه انکار کوي او پیغمبران هم په ناحق باندې وجنې او د الله تعالی احکاماتو ته غاړه نه ایږدئ نو بیا عذاب ته ځان تیار کړئ د الله عذاب به در باندې راشي دنیا کې به هم ستاسو اعمال برباد شي که د دې نه پس تاسو نیک اعمال کوئ یا د دې نه مخکې تاسو نیک اعمال کړي دي او دې خوا پیغمبران او اولیاء او علما او نیکان خلک وجنې نو ستاسو عملونه به په دنیا کې هم برباد شي او آخرت کې به عملونه برباد وي په دغه نیکو اعمالو باندې بیا تاسو ته اجر او ثواب نه ملاویږي بلکې ستاسو به ځای او ټھکانه جهنم وي ان الذین بشک هغه خلق یکفرون چې کفر کوي بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې د الله د آیاتونو نه انکار کوي ويقتلون النبیین او قتلوي دوی پیغمبرانو لرا وجن دوی انبیاء کرام لرا بغیر حق پنا حق باندې د پیغمبرانو وجل اسم ګناه د جرم عظیم دی او پیغمبر چې څوک وجني نو دا په حق نشي کېدی په ناحق وي نو بیا دلته دا بغیر حق لفظ یې ځکه راوړلو چې دیو خلکو به دا پیغمبران وجل سره د دې چې دوی به د دې خبرې اقرار او گواهی کوله چې او دا مونږ غلط کار کوو یعنی غلط به ګڼل جرم به ګڼل د دې خبرې په دې خپله ژبه اقرار هم کوو چې دا مونږ په ناحقه وجنو
خو بیا به هم د خپل جرم نه قلاریدل نه او بیا به هم هغه جرم او ګناه کوله. ویقتلون الذین او وجني هغه خلکو لره قتلوي هغه خلکو لره یأمرون بالقسط چې هغوی امر کوي حکم کوي د انصاف کولو من الناس د خلکونه. فبشرهم نو بستزیر وورو دوی ته بعذاب علیم د دردناک عذاب. استاد جی زیر خود خوشاله وي نو دردناک عذاب لکه د دردناک عذاب څوک چاته زیر اوري لکه یو څوک چا باندې د 500 اډر وخیږي او ته ورته زیر می در باندې 500 اډر د باندې وخته نو د غم په خبر کې خو زیر نه وي سیبه نو دا خو دردناک عذاب دی. والله وی چې دوی ته زیری وروه نو د دې مثال داسې دی لکه یو څوک چې چاته د سختۍ خبره اوري او د ډیره زور نه پکې ورکول غواړي سیبه د خفګان په خبر کې خوشحالي نه وي خو ته وایې چې زه په دې خفګان باندې نورم وزوروم او دته ښه تکلیف او دا زړې پې پړق وچوي نو بیا خلک وایي زیرې مې در باندې دکان دې لوټ شو کور دې لوټې شو یعنی زه ستا په دې خبره باندې خوشحاله یم او ته نورم چې کوم دی اړه دې پولې شه او بس د خلاصېدو لار دې نشته. دغه مطلب دی چې دوی ته زیرې وروه چې تاسو دپاره دردناک عذاب دی که پې خوشحالېږي او که پې خفه کېږئ زمونږ د طرف نه درته زیرې دی ځکه دا کار تاسو داسې کړی دی. فبشرهم بعذاب علیم نو بس ته زیرې وروه دوی ته د دردناک عذاب. اولئک الذین دا هغه خلک دي حبطت اعمالهم چې برباد شول عملونه د دوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې هم. استاد جی دنیا کې خو ټیک ته برباد شو آخرت خو لا راغلی نه دی راځي به نو داسې ویل پکارو په دنیا کې برباد شول او په آخرت کې به بربادیږي نو الله خدا سی ونه وی داسې وی حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة په دنیا کې هم برباد شول او په آخرت کې هم برباد نو آخرت خو لا راغلی نه څنګه برباد شو نو دا صيغه د مضارع پکار وا او دلته راوړه د ماضی یعنی د راتلونکي زمانه خبره د تیر شوی زمانه په اعتبار سره وکړه نو دا په خبره کې زور نه پیدا کولی څنګه چې تیر شوی زمانه کې یو کار کېدل واقعي وي او یقیني وي نو په دنیا کې خو عملونه برباد شو او په آخرت کې به بربادیږي خو د آخرت د عملونو دا بربادېدل دومره یقیني دي چې دوی د داسې وګڼي لکه چې برباد شوي دي بربادیږي به په آخرت کې خدا کېدل یا دومره یقیني دي لکه گویا چې دا کار شوي دی او داسې دی وګڼي. فی الدنیا والآخرت په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به وي د دوی دپاره څوک مدد کوونکي نه به په دنیا کې د الله د عذاب نه څوک بچ کي او نه به په آخرت کې د جهنم د عذاب نه د دوی دپاره څوک مددګار او بچ کوونکي وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.